دا حضرت ایوب علیه السلام واقعا بیانېږي. الله فرمایي چې پیغمبر علیه السلام خپل امت ته واقعا بیان کړه. د ایوب علیه السلام صبر د ایوب علیه السلام ورته بیان کړه چې دا د بیت المقدس نه جنوب طرف ته 105 میل مقام باندې هلته ایوب علیه السلام او ایوب علیه السلام له الله تبارک وتعالی مال هم ورکړو، اولاد هم ورکړو، قسمه قسم اولاد، قسمه قسم هغه مالونه ول الله تبارک وتعالی ورکړو. وزره د ایوب علیه السلام بيزي وي، قلبي 1500 وي، او داسې دنیا مالونه ول الله تبارک وتعالی ورکړو. او بیا دیس کې په دې واقعات کې د ایوب علیه السلام واقعا کې اسرائیلیات ډیر دي. اسرائیلیات دا څوک چې داسې او څوک داسې که تفسیر ذخیرۃ الجنان بعضی ذکر کړي هم دي چې ایوب علیه السلام دغه علالکو ګډ یاستې مې د خپل ځان د بچو ټولو خړو کاونډل ور نه کړه. پیدا خبر الله تعالی خران ده. او بیا تفسیر رشد القرآن ولا ذکر کړی دي چې ایوب علیه السلام ډیر زیات صبرناک او ډیر زیات عبادت گزار وو. نو چې فرشتو په ایوب علیه السلام باندې فخر کوي چې دا ډیر مضبوط ترين عبادت کوي. شیطان چې دا خبر اوري دا غوي چاو کنه ولی به عبادت نه دی هغه الله تبارک وتعالى الله تعالی ډیر مال ورکړي هر څه دی ورکړي دا ضرورت نشته چې عبادت کوي وزګار دی. الله تبارک وتعالى طرف ارشاد وته شو چې دا کدا مال ته هر څه واغست دي شي کنه کته په دې باندې تاسو مسلط خدا سره تواخ له هر څه ولا ختم کې دا مالم ختم شي بچیم ختم شي بیا به هم هغه عبادت کوي او زما عبادت بکې زما په عبادت کې به کمی ناراضي او هغه شانتي وشوا هغه یا اوراله یا کم باغونه هغه وجه او ختم شو هغه کم غړي بيزي هغه ختم شوي. او تفسیر ذخیرۃ الجنان ذکر کړی دي چې او پیرای د کور خلکو له هغه دعوت وکړ سره د ټول د بیبینه علاوه او ټول په یو ځکه هغه چتر ولید او ټول خلک وفات شو. یو سړی هغه دفن کول څونه ګران کار غم صدمه د یو زوی او بیا د ټول اولاد سره د پلار او د ټول هڅه صرف یو بیبي پاتې شو دا غیر رحمت نو رحمت بیبي دا ذکر کړی تفسیر ذخیرۃ الجنان والا. او بیا ایوب علیه السلام ته تکلیف راغی، بیماری د وجود کمه بیماری وا سو کوی چې چنجه پکې شروع نو پیغمبرانو کې داسې بیماری پیغمبر د الله تبارک وتعالى نو ور کوي چې هغه عام انسان دا غي نه کرکه کوي. او بیا انبیای کرام هغه په مخ د ځمکه چې پیغمبر موجود وي نو داغه په مخلوقات کې بدغوره هستی موجوده نه وي او نه تاسو کې دي شي. نو دلته ایوب علیه السلام واقعات کې څوک چنجي شي څوک تکلیف او څوک برګیو. خدا تفسیر ذخیرۃ الجنان لنډه خبره ذکر کړې ده چې وجود کې درد کا پلاس کو کا پړو کې کو کا پخېټو کا بل زبان دا سي تکلیف وو. او ایوب علیه السلام نه ټول خلک لاړه کم درې مرګري وسرو هغه هم چې هغه غمراله او مال ختم شو هغه مرګ خلکو مرګ بیا پرې خو دې سره بیا وسر وفاداری کړي و با وفا هغه بیبي وا چې هغه بل خلکو کارتله کارونه کول یو سبل سا ولیکن هغه فراق غر سبا راوړه. یو ورځ بیا روانه ده ګوري دا غینه مخکې ایوب علیه السلام ته بیبي وای چې الله ته دعا وکړه چې الله ته روح یې. او ایوب علیه السلام تو فرمایل او یا کاله ما په صحت روغ رمټ ټیک ټاک تیر کړی دي نو او یا کاله په ما باندې بیمار راشي نو مسله خو نشته. او یا دا او یا کاله وا یا 14 کاله وا یا وکاله وا یا اتکاله وا یا درې کاله وا. او تفسیر ذخیرۃ الجنان ذکر کوي علامه ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه دا روایت قوي چې 14 کاله دا بیماری راغلی ولیکن ایوب علیه السلام هغه ټیمه پورې الله ته شکایت نه وکړي بس د الله تسبیح عبادت به کولو. یو ورځ باندې دا بیبي روانه د رحمت او بلار باندې شیطان د حکیم صورت کې راغلی دی او ایسه کې بس په خلکو له دغه ورکوم خلکو له علاج ورکوم دوايي موي ورکوم. نو دی بیبي وته تمام خاوند دی او بیمار دی او هغه هم څه علاج ما سره پیسې نشته او پیسې سره نشته خو دا علاج دا دوايي والا ولر شغته وای چې دا حکیم دارا کو حکیم تعالی یې شفا درکړه. چې کله ایوب علیه السلام له بیبي راغله نو چې دا خبره واره د ایوب علیه السلام خبر شو چې خا دا شیطان دی. هغه شیطان دا ډاډه شو دا په ایمان باندې دا سرالي او بیا هغه قسم خوړو چې تعالی سم کوړي بلی هغه تا وها خپل بیبي ته وای. او بیا داغه نه پس ایوب علیه السلام دعا وکړه الله تبارک وتعالى چې ماته اني مسني يضر ماته تکلیف بیماری را رسیدلې ده او ته ارحم الراحمین زما دا دعا قبول کړي بیماری دا تدر تکلیف ما نه ختم کړي. الله تبارک وتعالى غزي کې چې نه پیدا کړه یا دو چینه وی چې یو یخ او یو ګرم وا اگر مې باندې غسل وکړو یخ نه وبوس کړي یا یو چینه واغې باندې غسل کولو او د بر نه په د سرو زرو دا ټیکړې او دا ټوکړې مکړې را ورې دي. او ایوب علیه السلام خپل کپړې زر برابر کړي او سامان زر را غونډو. الله تعالی په ارشاد وشو چې تمون غنی نه کړي په دې مال سره. ایوب علیه السلام پر ولې نه الله دا ستاسو طرف روان دي ځکه ولډې په منډه باندې را غونډوما. دا روایت بخاری کې شته تفسیر ذخیرۃ الجنان ولا دا ذکر کړي. دلته دا واقعا د حضرت ایوب علیه السلام دغه دوه آیاتونو کې بیانوي او دې پوری هغه کوي.
الله فرمای و ایوب اذ نادى ربه و ایوب او یاد کا واقعا د حضرت ایوب علیه السلام خپل امت ته چې اذ نادى ربه کله چې आवाज وکړو ایوب علیه السلام ربه خپل رب ته چې انی مسنی الضر چې بشکا رسیدلې دې ماته تکلیف بیماری ضرر ماته تکلیف بیماری هغه راغلي د کومه بیماری و نو ذکر کړل چې تفسیر ذخیرۃ الجنان وای چې دا په وجود کې درد و بدن باندې درد وکړه د ډکو کده بل سو د بل سو وانت ارحم الراحمین وانت ارحم الراحمین رحم کونکي دا رحم کونکنا دا ارحم الراحمین ذات ما تکلیف را رسیدلې بیماری او ما دا تکلیف دا بیماری ختم کی والله فرمای فاستجبنا مونږه قبول کړه دعا له د ایوب علیه السلام فکشفنا او الله فرمای مونږه لری کړو ما به ما هغه بیماری هغه تکلیف ما به من ضر هغه چې کومه بیماری په د باندې وا کم تکلیف په د باندې وو هغه تکلیف هغه بیماری چې دیار لسکاله ایوب علیه السلام الله تبارک وتعالى ته فریاد شکایت هغه نه دی کړی د درې دیار لسکاله پس چې کله شیطان دغه حکیم په شکل کې راځي او بیبي ته ولا خبرې وکړي نو هغه ټیم کې ایوب علیه السلام دعا وکړه والله فرمای چې مونږ لري کو ما به من ضر هغه چې کم تکلیف هغه باندې وو واتینا والله فرمای مونږ ورکو هغه ته ایوب علیه السلام ته اهله هغه اهل عیال د هغه ځکه کم چت چې د کور هغه راولي د تفسیر ذخیرۃ الجنان ذکر بچی ټول وفات شو والله فرمای مونږ ورکو دله هغه اهل هغه مال او هغه اولاد نو اولاد دلته بعضی وای چې نوی اولاد ول الله تبارک وتعالى بعضی وای چې نږدې قریبا نږدې خبره ده چې دا کم وفات شوی بچیو دا ول الله تبارک وتعالى دوباره راځوند کړه لکه بچی دا هغه الکان شپږ الله تبارک وتعالى فرمای ومثلهم هم ولدي پشان نور ورکړي نه وا شپږ اول نور ورکړه شپږو نسوار لس بچی شو او لوریانی دریوی الله فرمای چې موږ دغه په مثال ورکړي نو شپږ لوریانی شو اندل الله دا فرمای چې واتیناهم باور کو ایوب علیه السلام تا اهله اهل دهغه بچی دهغه ومثله او پشان دهغه سره معهم ور سره نورهم اې د دوی سره نورهم د شپږ بچی او سواد اسور الله تبارک وتعالى او تفسیر ذخیرۃ الجنان ذکر کړی دی لوریانی دریوی الله تبارک وتعالى ول شپږ هغه درې هغه کوم چې وفات شي هغه ژوند دی او باقی دغه یا دا هم دی چې نوې اولاد ول الله تبارک وتعالى ورکو ایوب علیه السلام هغه چې کې ولا بل غسل وکړو او ځوان شو ټیک ټاک روغ رمټ کېنه سي دوی په دغه ټیم کې موجود نه و چې بیبي رااله وای کتل چې زما خاون خلیشت ایوب علیه السلام داسې طرف ته یو طرف ته بل طرف ته منډه را منډه کړه او تفسیر ذخیرۃ الجنان د رشد القرآن ذکر کړی دی چې دغه ټیم کې بیبي په جړا شو دلته زما یو کمزوري خاون و بیمار غنښت ایوب علیه السلام ته ځای پکنه هوتی چې ما سره ټوک نه مکوا ما دلته خاون بیمار دی او کمزور دی هوتی ځای مزه الله تبارک وتعالى ته دعا وکړه والله ز ټیک ټاک مرو غرمټ کوم دلته دا ذکر کړي چې مال ولم الله تبارک وتعالى ورکو او اولاد ولم ورکو صحت ولم ورکو والله فرمای واتیناهم ورکو ایوب علیه السلام ته اهله اهل داغا ومثلهم پشان دهغه سره معهم ورسره د نور وسرهم رحمتا ودا رحمت من عندنا زموږ طرفنا دا رحمت او ایوب علیه السلام روغ رمټ شو اولاد بچار څو ته ملاو شو وذکر او الله فرمای چې دا ذکر دی نصیحت دی للعابدین د بندگی کوونکو خلقو د فاره د عبادت کوونکو خلقو د پاره دا غو نصیحت ته چې تکالیف هر صبر راځي خدای ایوب علیه السلام په شان دی با د صبر هغه د من هغه دی ول پکار دی مونږ ټول ته دغه تعلیم دی دغه واقعات نه دغه تعلیم سبق مونږ راکې چې په هر غم مصیبت تکلیف باندې صبر کول پکار دی او صبر باندې الله تبارک وتعالى هغه مقامات او ته درجه ورکړي چې هغه په عبادت سره او ټول شپه رونول سره او په ټول ورځ روزي ټول عمر په روزو نیول سره هغه درجه ته سړی نشي رسیدي کومه درجه چې په صبر باندې الله تبارک وتعالى قران کې ذکر کوي یوفى الصابرون الله وزور کوم صبر کوونکو ته بغیر حساب چې هغه شمارل ولنه دي والله